د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دور کې یو صحابي د هغه نوم تمیم داری رضی الله تعالی عنه. تمیم داری رضی الله تعالی عنه د اصل کې د شام اوسیدونکی و او د مذهب په اعتبار سره د عیسائی ورستو بیا مسلمان شو. د مسلمان شو نو چې کله د یو ځل د شام نه راته نو د ځان سره ډیوی واغستلې. دا ډیوی په مخ کې میلاوي دي داسې یو بوتل یو ډبې به پای کې به خلکو تیل واچولو بیا به پکې یو بتی داسې ولګوله هغې ته به ماچس و هغې به رڼا کوله. نو دی د شام نه چې راته د ځان سره ډیوي چراغونه راواغستل او ورسره تیل هم راواغستل. چې کله راغې ماښام ټایم ورغې مسجد نبوي کې تیاره وه هغه ډیوي ولګولې او ځای په ځای کېښودې په مسجد کې رڼا شوله. نبي علیه الصلاۃ والسلام چې مسجد نبوي ته راغې او په مسجد کې رڼا ولیده تپوس یې وکړې دا پکې چا کړې ده دا رڼا پکې چا کړې ده. یو صحابي ورته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبره دا خو تمیم داري هغه نوی مسلمان شوی چې دی هغه د شام نه راغلی صحابي نه دی دا هغه د ځان سره دا ډیوې د شام نه راوړي دي د الله پاکه پیغمبره دا رڼا هغه کړې په مسجد کې. نبي علیه السلام یې ښه دی ماله روغواړئ. نو چې کله دی روغوښتو داسې صحابه کرامو مجلس لګېدلې نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی دا ډیوې تا راوړي دي په دې جومات کې دا رڼا تا کړې ده هغوی د الله پاکه پیغمبر او ما کړې ده په مسجد کې تیاره وه نو شام کې دا چراغونه دا ډیوې میلاوي دي ما د ځان سره راوړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام دومره خوشحاله شو که نه دې صحابي ته یې وفرمایل وی ای تمیم داري کو چېرته زما بله لور وې که نه ما تاله درکوله کو چېرته زما بله لور وې او د هغې نکاح نه وې شوی نو ما ستا سره نکاح کوله. و صحابه کرام حیران شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته خو دا صحابي ډېر زیات خوښ شو. یو صحابي ډایرکټ پاسېدو وی د الله پاکه پیغمبره ستا خو لور نشته چې ته وله ورکړې که نه زما په کور کې کونډه لور ده زه غواړم چې زه سره د هغې نکاح وکړم. تا ته دومره محبوب دی مونږ ته هم محبوب دی زه غواړم چې زه ورله خپلې لور په نکاح باندې ورکړم. نبي علیه السلام تمیم داري رضی الله تعالی عنه فرمایل وی هلکه تا ته دا رشته قبول ده هغوی د الله پاکه پیغمبره چې تا ته قبول ده ما ته هم قبول ده چې تا ته خوښه ده نو ما ته قبول ده. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورله په دغې مجلس کې نکاح وکړله. مسجد کې دا رڼا کول بعضې مسجدونو ته به ته لاړ شي توره تیاره به یې پکې نو دغه رنګې فنکه لګول د ګرمۍ کې رڼا کول دا ډېر زیات ثواب لري. د مسجد خدمت کول مسجد به هم په عبادت سره آبادوي هم د آبادۍ په اعتبار سره به آبادوي. د دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه چا چې د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره مسجد جوړ کو الله به دله په جنت کې کور جوړ کړي. نو مسجد به د اعمالو په اعتبار سره هم آبادوي او دغه رنګې د بلډینګ په اعتبار سره به هم آبادوي. بعضې مسجدونه داسې وي چې ډېر په نخرو باندې په ډیزاین باندې جوړ شوي خو څوک لمانځه نه راځي او بعضې مسجدونه داسې وي چې د مانځه خلک پکې وي خو مسجد ته چې وګوري نو بالکل خراب توراب وي د بلډینګ په د عمارت په اعتبار سره. نو مسجد کې د رڼا انتظام کول د هغې د پنکو انتظام کول د هغې د صفای انتظام کول دا ډېر لوی ثواب لري. نبي علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې بعضې روایتو کې راځي یو سړی بعضې روایتو کې راځي چې یو بوډۍ زنانه وه هغې به د مسجد صفایي کوله. نو هغه چې کله وفات شوه صحابه کرامو د شپې وفات شوه د شپې شپې دفن کړه. نبي علیه السلام هغه بوډۍ ونه لیده تپوس یې وکړو وي د مسجد هغه صفایي چې به یې کوله هغه بوډۍ ما ونه لیدله. صحابه کرامو ته وفرمایي د الله پاکه پیغمبر هغه وفات شوې ده او مونږ یې جنازه کړې مونږ د شپې دفن کړې ده. نبي علیه الصلاۃ والسلام ورته تاسو ما ته ونه ویل تاسو د هغې د جنازې نه خبر کړی نه یم. ډېر سخت خفه شو. د صحابه کرام خو دا مطلب و چې یو بوډۍ وه زه بس وفات شوه مونږ دفن کړه خبره خلاصه. نبي علیه السلام سخت ناراضه شو چې تاسو به زه خبر کړم چې ما د هغې جنازه کړې وې. نو د مسجد صفایي زموږ لوی مصیبت په پښتنو کې دا دی چې په مسجد کې صفایي کول د مسجد کار کول دا موږ د غریب کسبګرو خلکو ته پرېښي چې دا به دا کوي. خان نواب غټ سړي ته دې باندې ځان بد ښکاري زه به په مسجد کې صفایي کومه. دا د الله د کور صفایي ده. په خپله دیره کې موږ ته ځان په صفایي باندې بد نه ښکاري د الله د کور په صفایي باندې موږ ته ځان بد ښکاري. نو دا خوش قسمت دی هغه انسان. نو لہذا مسجدونه دا د بلډینګ په اعتبار سره هم ته دې تعمیر پکار دی او دغه رنګې د عباداتو په اعتبار سره هم مسجدونه آبادول پکار دی.